أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون. سورة الشعراء 88 نمبر آیات. په دې 88 نمبر آیات کې د قیامت حیبتی احوال ذکر کیږي او پر روانو سو آیاتونو کې به هم ذکر شي. قیامت احوال ذکر کولو مقصد دا دی چې د غافل او د جاهل او د ظالم قوم په زړه کې یره راولاړ شي او د خپل جهالت ظلم او وحشت نه وروسته شي. ځکه د قیامت حیبت او لیواله داسې شی چا زړه ته کوز شي لکه څومره سخت زړه د نرمیږي. او دا خلکو زړونو د نرمولو دپاره ابراهیم علیه السلام ورته دا هم ویل چې د قیامت داسې ورځ ده لا ينفع چې فایده نشي ورکولی مال ولا بنون او نه زامن. چونکې دغه مخامخ خبرې د خپل پلار ازر سره کولې او هغه د مذهبي امورو وزیر مالداره سړی و. نو دې ټایم کې یو شک په ذهن کې راولاړېدل چې یاره ازر چې کوم دی نو دا اګر چې کافر دی بت پرست دی په ناحقه باندې دی خو یو ډېر مالداره دی کیدای شي مالداري بچ کړي. عام دنیا کې خلک پیسې استعمالوي. او دویم شک دا و چې که مال کار ور نه کړ نو بیا ابراهیم علیه السلام خو یې کم از کم زوی دی او د الله پیغمبر دی دا زوی به یې خلاص کړي. نو دې ذکر کې د دغې خبرې تردید وشو چې بچا کې ایمان نه نو نه زامن په کار راځي او نه یې مال په کار راځي. د آیات مطلب همدغه دی چې کله سړی مسلمان نه نو څومره مالونه چې خرج کړي دغه پیدا نه کوي او که زامن یې څومره دیندار او نیکان شو څومره ډېر شي نو بیا هم څه په کار نه راځي. نو دا د کافر په باره کې دا حکم شو. او چې کله مسلمان نو بیا کار ورکوي. کمې صدقې چې کړي د خیر کارونه یې کړي هغه هم په کار راځي هغه پیسې په کار راځي. کم زامن چې دیندار یې دعاګانې ورته کوي صدقې ورله کوي یا کم زامنو دینداره کولو باندې چې پلار خواري کړي محنت یې پې کړی دیني تعلیم یې پې کړی هغه چې څومره دین باندې عمل کوي نو چونکې پلار یې خواري کړله پلار یې دغسې جوړ کړی دی نو دغه ټول ثواب خود به خود باندې پلار ته هم رسیږي. نو په دې صورتونو کې دا فایده رسوي. دغه شان احادیث مبارکه کې هم دغه شانته کې دي چې اولاد به د پلار مشرانو په کار باندې راځي خاندان په کار باندې به راځي. هغه ماشومان چې نابالغ وفات شي هغوی به هم د مور پلار دپاره په سفارش کې حدیثونه ثابت دي. دغه شانته کې کله کله داسې چې مور پلار ډېر دیندار لوی درجې حیثیت لري اولاد هغه شان اعمال نه لري نو الله تعالی د پلارانو نیکونو د دیندارۍ په وجه باندې هغه کمزوري مرتبه والا بچي هم د پلار سره منصب کې او شانتي کې دا هم د روایتونو ثابت دي. نو آیت خو خلاصه هم دقه شوله چې کله سړی کې ایمان نه مسلمان نه نو د خرچې او صدقې او د زامنو دینداري هېڅ شی هم په کار باندې نه راځي. دې ځای کې بنین وایي بنون زامنو ته ویل کېږي اولاد یې ونه ویل داسې ونه ویل چې لا ينفع مال ولا اولاد مال او اولاد کار نه ورکوي. اولاد یې ځکه ونه ویل چې اولادو کې دوه خبرې یو جنۍ یې واله کې یو ځوان یې بله زنانه نو دغه زنانه چې کومې دنیا کې هم داسې په خاص په کار باندې په سخته کې نه راځي کم په وختونو کې په کار راځي ډېر نه راځي او توقع په دنیا کې زیات د زامنو نه کېږي چې دا په کار باندې راشي. نو د کوم شي نه چې زیاته توقع کېږي نو قیامت په ورځ باندې الله تعالی وایي دا په کار نه راځي د کافرانو باره کې. نو چې کم په دنیا کې توقع خاص نه و دا خو په کار نه راځي خبره خو کاره معلومه شوله. الا من اتى الله بقلب سلیم بغیر د هغې چا نه چې هغه راغلی الله ته په زړه روغ سره قلب زړه سلیم روغ زړه څه ته ویل کېږي. د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې قلب سلیم روغ زړه هغه دی چې کوم د توحید مضمون کوز شوی کلمه طیبه یې ویلي موحدي او شرک پکې د سره نه کفر پکې د سره نه کوم زړه چې د شرک او د کفر نه خالي نو هغه قلب سلیم دی. او چې کوم زړه کې توحید نه وي د هغې په ځای باندې پکې شرک وي کفر وي نو هغه مریض زړه دی هغه بیمار زړه دی هغه روغ نه دی. دغه قول چې کوم دی د امام حسن بصري رحمه الله دی د امام مجاهد رحمه الله دی او اول سر کې دا قول د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دی کوم چې رئیس المفسرین دی. نو مطلب دا چې کوم ځای کې توحید موجود وي اگر که د څه اعمال کمزوري وي
او د دیندارۍ اعمال دومره زیات نه وي بیا هم هغه ته به مال او اولاد چې مال د الله په لار کې خرج کړی اولاد یې دیندارۍ دغه به درته پیدا ورکوي. وازربت الجنة للمتقین او رانږدې به کړه چې جنت د پاره د پرهیزګارانو قیامت احوال دي نو جنت به رانږدې کړي چې پرهیزګارانو دپاره دا هم د قیامت احوال دي هم د نیکانو خلکو دپاره خوشخبري ده چې کله نیکان خلک جنت ته ځي نو مودې کې اوږدې اوږدې سفر او کړاوونه نشته دی جنت پخپله راشي جنتیانو ته به نږدې شي دوی به ورته ورشي. وبرزت الجحیم للغاوین وبرزت الجحیم او ښکاره به شي جهنم ظاهر به کړه جهنم للغاوین سرکشانو دپاره. غاوین هغه چاته ویل کېږي چې کوم د توحید عقیده نه لري ګمراهی بېلاري کافري مشرک نو دغې خلکو ته به جهنم وښودلی چې د ستاسو ځګینې دی چې غم او یر او حبت یې نور هم سیوا شي سخت یې سیوا شي. وقیل او به ویلی شي لهم دوی ته اینما کنتم تعبدون شرطه دی هغه څوک چې تاسو عبادت کوو دا صرف د راټولو دپاره ملامتولو دپاره او ذلیل ښکولو دپاره تپوس به دې هم وشي چې هغه خلک چې تاسې په دنیا کې بندګي کوله هغه اوس په کوم ځایونو کې دي من دون الله د الله نه بغیر هل ینصرونکم آیا ستاسو امداد کولی شي او ینتصرون یا خپل انتقام اخیستلی شي تاسو چې چا بندګي کړله او تاسو هغې ته د خدایي په نظر باندې کتلي دي خپل غونډ ژوند هم د هغې نه قربان کړی دی هغه خلک کوم ځایونو کې دي هغه ستاسو څه مرسته کولی شي یا خپل ستاسو مرسته خو پرېږده او خپل ځان بچ کولی شي خپل انتقام اخیستی شي نو بس دوی سره به جواب نه وي. فکبکبوا فیها نو دوی به پړ مخې وغورځولی شي په دې جهنم کې هم دوی دا سرکشه خلک هم دغه د چا چې بندګي شوي دغه کسان والغاوون او سرکشه خلک د چا چې بندګي کړله د چا چې خبره منله او کوم خلک چې د هغې تابعدار پاتې شوي دي نو دغه معبودان او عابدان دواړه به جهنم ته نسکور واچولی شي. دی هم د هغه خلک مراد د تفسیر احسن کلام ذکر کړي دي چې انسان ګمراه کېږي د دو قسم خلکو نه ګمراه کېږي یو ګمراه مذهبي پیشوایان کم د چې علماء سو ویلی کېدی شي یا بل نوم سره یادېدی شي کم مذهبي پیشوا چې کله ګمراه نو ډېر خلک بېلاري کولی شي او دویم چې د ملک او ریاست قاید او حکمران ګمراه شي بېلاري شي د دې په وجه باندې ډېر خلک خرابېږي ګمراه کېږي بېدینه کېږي. نو احسن کلام لیکلی دی چې د هم نه مراد مذهبي ګمراه پیشوایان مراد دي او دویم دی نه ګمراه قایدین او حکمرانان مراد دي او د غاون هغه خلک مراد دي چې کوم به دغه خلکو پسې ورپسې دي ګمراه مذهبي پیشوایان یا ګمراه حکمرانانو پسې ورپسې دي د هغې د ګمراهۍ خبرې اوري او عملي کوي او مني نو دا کشران او مشران به دواړه نسکور جهنم ته ور واچولی شي په استر. وجنود ابلیس اجمعون او لښکرې د شیطان ټولې د ابلیس تمامې لښکرې به په استر جهنم ته واچولی شي. ابلیس لښکرې څه شی دی په کومو ځایونو کې دي څه علامات یې دي نو د ابلیس لښکرې دوه قسمه دي سورة الناس کې به وضاحت راشي په انسانانو کې هم دي او پیریانو کې هم دي. بیا چې کوم په پیریانو کې دي د هغې ځینې احوال چې کوم دي نو امام جوزي رحمه الله په تلبیس و ابلیس کې ذکر کړي دي چې پیریان پیدا کېږي څنګه په انسان غالب کېږي څنګه اثرات یې څه دي کومو ځایونو کې اوسېږي د کومو ځایونو نه دوی عمله کوي حرکت کوي انسان باندې او د وسوسو علامات یې سري کومو ځایونو کې دا انسان باندې غالب کېږي کومو ځایونو کې دا نشي غالب کېدلی د هغې تفصیلي مضمون یې لیکلی دی امام ابن جوزي رحمه الله په تلبیس و ابلیس کې. او بیا د دې ځینې نور علامات چې دا په کومو ځایونو کې مرکزي په عالمي سطح باندې مرکزي ځایونه کوم ځایونه کې دي چې دوی کوم هفتوار میټینګونه دي کوم ځای کې مشران ناست دي کوم ځای کې نه شیطانانو تشکیلات کېږي هغه موضوع باندې چې کوم دی دغه احوال یا کم خلک په انسانانو کې بیخي د شیطانانو عمل اختیار کړی دی ټول دنیا اسلامي په خطر کې اچولی دی نو په دغه موضوعاتو باندې تحقیقي مضمون چې کوم دی نو مفتي ابولبابه د شاه منصور لیکلی دی او دغه شان د مولانا عاصم عمر په دې باندې تفصیلي معلومات را جمع کړي دي چې شیطانان چېرته کې اوسېږي غټ مرکز یې په کوم ځایونو کې دی نو دا بحر الکاهل کې دی کوم چې بحر الشیاطین ورته هم ویل کېږي مخکیني آسماني کتابونو کې د نوم بحر الشیاطین هم دی دغه کې دی غټ مرکز دی
دغه ځای نه ټولې دنیا ته تشکیلات کېږي د شیطانانو او بیا شیطانان واپس خپلې کارګزاري اورئ او بیا چې کوم ریاستونه د بحر الکاهل سره ټچ دي چې په هغې کې زیات ریاستونه د امریکې ورسره پکې داخل دي نو دغه ځای خلک د اسلام دپاره انتهایي خطرناک بدترین او زیات سازشونه تدبیرونه ظلمونه وحشتونه منصبې د دغه ریاستونو نه کېږي چې کوم د بحر الکاهل سره ټچ ریاستونه دي عالمي دنیا کې چې څومره فسادات دي نو اثر رسوخ په دغه ځایونو نه راخورېږي لکه څنګه چې موږ اسلام په حوالې سره د مدني حواله ورکوو د مدني مکي حواله ورکوو بخارا تاشقند سمرقند دیوبند حواله ورکوو د اسلام مرکزونه پاتې شوي دي دغه ځایونو نه اسلام غالب شوی دی نو دغه شان ده کې په عالمي دنیا کې چې څومره کفریات او څومره شکونه وسوسې بغاوتونه ګمراهیانې فرقواریتونه او څومره فتنې چې راخورېږي د هغه ریاستونو کې د دې مرکزونه قایم دي چې کوم د بحر الکاهل سره ټچ دي په دې وجه باندې کم خلک چې دغه ځایونو ته تعلیمونو له لاړ شي ډاکټرۍ دپاره وکالت دپاره نورو شیزونو دپاره دوی ته اعلی تعلیم وایي او دا خلک واپس راغلي د حکومتونه یې سنبال کړي دي دغه ملکونو دپاره زبردست ناسور ثابت شوي دي په دنیاوي لحاظ هم په دیني لحاظ باندې هم دغه تمام تفصیلات د مولانا عاصم عمر په کتابونو کې تاسو کتلی شي نو دا د شیطان د لښکرو مختصره خلاصه دا ټول به جهنم د نسکور ور واچولی شي قالو نو به وایي دوی وهم فیها یختصمون او دوی به د جهنم کې جګړې کوي بحثونه به کوي لانجې به اچولي خپل منځونو کې تالله ان كنا لفی ضلال مبین قسم په الله یقینا موږ په ګمراهۍ ښکاره کې یو کله دا چا چې ګمراه کړي دي مشران دي او څوک چې بېلارې کړي دا په جهنم کې به جګړه باندې شي کشران به ورته ووایي چې ګوره ستاسو د لاسه موږ ګمراه شو قسم په الله چې ګمراه یو تاسو موږ د سمه لار نه وښولي او اوس دغه ګمراهۍ د وجه نه جهنم ته راورسېدو اذ نسویکم برب العالمین په هغه وخت چې تاسو موږ برابر کړي وای د خپل رب د مخلوقاتو سره الله سره برابر کړي وای الله حکم کړو تاسو حکم کړو موږ تاسو هم مانو د الله محمد دواړه منل نو په دې وجه باندې ستاسو حکم د الله د حکم مخالف وو مګر ستاسو حکم هم استاورېدلی دی هغه هم قیام عملي کړی دی د دین اسلام ګرځولې ده نو دقه ځکه موږ ګمراه شوي یو بېلارې شوي یو اوس ګوره کم خلک چې د الله هم مني او د دین د دشمنانو هم مني هغه خلک به الله جهنم ته اچوي او دغه ګیله به دوی کوي چې خپلو مشرانو ته به وایي چې تاسو بېلارې کړي وو تاسو موږ او تاسو چې راغستلي وایي د الله سم یو ځای کړي وایي په حاکمیت کې او په نورو عباداتو کې عقایدو کې تاسو یو ځای کړي وسه وایي ځکه جهنم ته راورسېدل چې دا خلک جهنمي د هغه خلکو حال ښه واضح شو چې د کومو خلکو د دین دپاره پټې قرباني نشته هېڅ درد یې بړه کې نشته نه دین زده کول هغې کې شته دی نه له ماحول جوړوي نه اوس دیني درسګاهونو ادارو سره د هغې ذره تعاون شته دی نه د مسلمانانو بدترینو حالاتو باندې هغې معمولي دردمن شوي دي چېرې هسپانیا کم ځای ته لاړه اندولس کې څه چل مسلمانانو څه احوال دي برما کې څه صورت حال دی کشمیریان کم ځایونو کې دي فلسطینیانو باندې څه تېرېږي په نورو مسلمانانو باندې څه تېرېږي دغه غم او درد ورسره اړولی شته دی نو بلکې د هغوی ټولې قربانیانې منډې تړلې د ګمراه خلکو دپاره دي چې ګمراه خلک چې کوم دی مضبوط شي د هغوی قیادت سنبال شي د هغې دپاره د مال نم تېر او د سر نم تېر د هر څه نه تېر نو دا خلک په طریقې اولا سره د جرم معلوم شي دا خو انتهایي خطرناک دي دا خو هېڅ هم نه دي د ګیله او شکوه خو د هغه خلکو وه چې کوم دین باندې عمل کوه او د ګمراهانو یې ورسره هم اورېدل خو چې کله د دې دین سره هېڅ مناسبت نشته دی او زیات د ګمراهۍ دپاره یې خپل ژوند قربان کړی د خلک انتهایي خطرناک شو دې احوال به ډېر بدترین قیامت وما ازولنا الا المجرمون او نه دي ګمراه کړي موږ لره بغیر د مجرمانو نه موږ مجرمانو خلک ګمراه کړي خو خلکو نه یې ګمراه کړي فما لنا من شافعین نو نشته لري زموږ دپاره سفارشیان ولا صدیق او نه دوست حمیم چې ګرم دوست ګرم دوست هغه چاته ویل کېږي چې کله تا ډېر خفه کېږي او چې کله تا ته غم درد راورسېږي څه مشکل مخې ته شي نو په ده باندې انتهایي سخته ګرم وي چې بس نو د روټۍ خوند ورکوي نه ناسته خوند ورکوي چې بس د دې ملګري سره مې مرسته نه کړي او د غم مې د لرې کړی نه وي تر هغې پورې کېناستې نه شي نو د صداقت ملګرتیا چې کومه ده هغې د حمیم دوست ویلی کېږي نو دې ځای کې د بچ کېدلو د نجات دپاره درې لارې ښودلې دي او دغه درې واړه لارې به د دوی سره موجودې نه وي یو دا سفارشي پیدا شي سفارشي خو د کافرانو نه وي د مشرکانو نه وي دویم نمبر چې ګرم دوست پیدا شي هلته کې به داسې دوستان هم پیدا نه شي او فلو ان لنا کرة فنكون من المؤمنین کوي زموږ دپاره یو بل ځل
دنیا ته تلل فنكون موږ بشري من المؤمنين مؤمنان درېمه طریقه دار دنیا ته واپس راشي ایمان راوړي هغه طریقه د دوی سره نشته هغه سم کې دی نشي نو خلاصې دا شوی د خلاصېدلو لارې ټولې بندې شوې ان فی ذلک یقینا په دې واقعه د ابراهیم علیه السلام لآیة خامخه غټه نښه ده وما كان اکثرهم مؤمنین او نه دي اکثر د دوی نه مؤمنان وان ربک بشکن ربستا لهو العزیز الرحیم خامخه غالب او رحم والا دی دو صفات ورزګي کې ذکر شو او دې خبره ته اشاره ده چې کافران د الله تعالی د قبضې نه بار کې دي نشي الله تعالی غالب د ټول کافرانو د قبضې لاندې دي او رحیم مهربان دی توبې ترغیب د سوق چې توبه وباسي الله تعالی به رحم کوي